وای ما خاپیره ولیده نه کوم د سره خبرې وایم څنګه وړیا سره نږدې خبرې غزلي مومند موجود دی زمونږ د ریډیو د دنیا یو ډېر ښه تکړه پریزنټر طارق ایوب خان د دې سپیشلی مننه کومه زموږ د ایس ا کاسمیټکس روحي روا چې وای ما خاپیره ولیده زمونږ د پښتونخوا د ریډیو یو ډېر نوموړی ستر پریزنټر مدثر زمان موږ سره موجود دی ورسره په خوا کې نیازعلي مومند موجود دی او دغه شانتې طارق ایوب خان موجود دی راغلي یو لنډي کوتل ته او همیشه دغه خبره مشهوره ده چې په دې باړه کې اوبه ګډې وډیزینه او شینوارې لونګینه نن راغلي یو هغه شینوارو ته هغه لنډي کوتل ته چېرته چې پښتانه آباد دي چېرته چې جګې شملې اوس هم موجود دي حجرې آبادې دي مدثر زمان خان موجود دی موږ سره او مدثر زمان خان په دغه موقع باندې په خپل اواز کې څنګه ما ذکر وکړو چې ما خاپیره ولیده او یو ټایم ستاسو د غم او د خفګان نه ډکه سندره بیلتون چې هغه ډېره زیاته مشهوره او ورپسې زړګی مې در خو تاله او تاله تاله هغې سره مونږ تاله تاله مو ورکړو او بل ورپسې نیازعلي مومند عشقه زه تباه دې کړم دا مشهورې سندرې دي د مدثر زمان چې نن مونږ سره موجود دی او لنډي کوتل ته راسره راغلی جی مدثر د ټول نه ډومبیا خو چې دی چې څومره کتونکي دي لطیف الله آفیشل یا اورېدونکي دي هغوی ته هرکلی په خیر السلام علیکم هغې نه بعد زه د طارق ایوب خان د دې سپیشلی مننه کومه زموږ د ایس ا کاسمیټکس روحي روا چې زموږ یو ډېر ښه ملګری دی یو ډېر خوږ دروند انسان دی او لطیف الله به یې خو تاسو پېژنئ ورسره یې نیازعلي مومند چې دی نو دې په هکله ډېره ښکلې خبره کوي دلسوز صاحب هم دی خیر سندرې ما دغه هم ویلي دلسوز صاحب دا دی که نه نو دې سره هم خبرې کېږو خو دلته زموږ د ټولو د راتلو مقصد چې وه زموږ یو ډېر خوږ رور دی ملګری دی لقمان شینواري یو ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه لیکوال دی ډېر ښه پرزنټر دی کوربه دی هغوی د عمرې نه راغلي د هغوی مبارکۍ نه راغلي هغه خوشحالي یو طرف ته دویمه تاسو دا شاته زموږ کتلی شئ ګیر چاپېره دا د خاورو دیوالونه دي انسان د دې خاورې نه جوړ دی دلته چې چېرته هم خاوره میلاویږي هغې کې سکون خیر مونږ چې داسې ځي ته راشو مونږ ملګرو سره کینو او خاص کر پښتانه چې دي پښتانه د حجرو کې خوشحالۍ او ډېر خلک یې په دې خوښوي چې ډېر تیز رواني بعضې خلک وایي دا جنریټر استاد دی خو دا موږ به دا نه وایو دا د قابلیت دی څه محسوسوې نیازه بس ډېر خوشحاله شوم چې راغو لنډي کوتل ته ماشاءالله او خصوصي توګه باندې چې کوم دی لکه ډېر ملګري راغلي نور آرجز هم راغلي ټولو سره ملاقات وشو نو ډېر خوشحاله شو چې کله کله داسې موقع راځي چې یو بل سره ملاقات وشي زبردست دلسوز صاحب راغلی زموږ د ناګمان ملګری او مشهوره دا ده چې دوی زما په خیال چې څلور رونه دي که درې رونه دي ټول آرټسټان دي څوک ټپې وایي څوک بدلې وایي څوک چاربیتې وایي خو دې پکې بګتیم وایي کله ناکله دلسوز صاحب په دغه موقع به څه وایي بس زه خو ډېر خوشحاله شوم چې نن دلته کې رالم لنډي کوتل ته او لنډي کوتل خلک خو داسې ما نه پېژني ځکه چې په ریډیو باندې چې زه په کوم کرکټر کې راځم نو هغه جانان دی او خلک جانان خوښوي د جانان بس هغه کرکټر نه دی لږ شانتې د هغې یو حصه وړاندې بس د هغې یو خکه به تاسو ته وړاندې کوم چې سترګې که تورې ځان دې سینګار که کاجل که پورې زر شه تلوار که چې قیزه خانه کې در باندې ګرمو پالویدو خورم څه دا چې ما سره پیسې نشته وزه لاره باندې مهربانه شو هغه څنګه هم د ګولي بوزارو سره روان وم یو چرګې قلط نارې کړې میسې دې قلطنې چرګې وی باز کور کې تنګه شویم په ما ثواب وګټه ښه نو که نو ته اوس پردی چرګې خرڅوې وایم چرګې زه ستا دپاره خو به خپل ځان خرڅ کړم زه نه کوم د سره خبرې وایم څنګه به راسره نږدې خبرې وایم په واده مې دې پوره نیمه مې خو لس دیګه پخ کړي دي ستا هغه پلار خو بیا راسره خبرې کوي نو بیا لاړ شه زما پلار سره خبرې کوه وایم دا خو مړې نسواره چې ټول مخبره لولړي واه زبردست دا خو دلسوز صاحب د هغې قابلیت د هغې ټیلنټ چې ماشاءالله په مختلفو ځایونو کې په سټیج باندې دي پرفارمنس هم کوي او خپل ایکټینګ هم کوي او دغه ایکټینګ کې خلکو ته وړاندې کوي که هغه د جړا په شکل کې که هغه د خندا په شکل کې یو پیغام خلکو ته وړاندې کوي بهرحال مدثر بھائی زما حوالې سره دا مشهوره ده چونکې زه خو د خپل وخت ناتوان تېر شوی یم خو دغه وخت کې ما ته د یو وطن یو وړوکی شانتې نظم را یادېږي ډېر خلک وایي ته د نعت په طرز کې وې که نه خو چونکې زما بلکل خو چونکې زما زړه چې کوم دی ورسره مطمئنه کېږي نو زه یم چې ولې نه ستاسو په موجودیه کې بلکل بلال راشي بلال د لقمان شینواري رور دی او راغلی دی زموږ نن ډېر خدمت وکړو ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ ماشاءالله هغه پروګرام پاتې دی هغه پروګرام به هم کوي خو بهرحال وطن ستا د ښکلو چمنونو نظر ډک د ښکلا د رنګارنګ ښایسته ګلونو نظر
او وطن ډېر ښکلی ښایسته ته په ارض جهان وطن ډېر ښکلی ښایسته ته په ارض جهان وطن ډېر ښکلی ښایسته ته په ارض جهان ستا د صحرا شړو شینکو غرونو سیندونو نظر وطن ستا د ښکلو ښکلو چمنونو نظر او وطن تا کې مسکېدلې ډېر ښایسته ګلونه وطن تا کې مسکېدلې ډېر ښایسته ګلونه وطن تا کې مسکېدلې ډېر ښایسته ګلونه جنای کې بال خوشحال رحمان غوندې لالونو نظر وطن ستا د ښکلو ښکلو چمنونو نظر